بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. سورة بقرة اولا حصہ او باغی کی اولنے باب من ختم کړو او باغی کی دریو ډلو د سورة فاتحه بیانو یوم منعم علیهم ویم مغضوب علیهم او دریم ضالین. یا آیت نمبر 96 نا آیت نمبر 20 نا دویم باب شروع شیو او باغی کی خطابات بنی اسرائیل تا دعوت توحید باندې دلائل دارنګه د قرآن مخالفین ته چیلنج وو دا سی یو کتاب یو صورت راوړای څنګه چې قرآن کریم ذکر کړي او بیا سلور عام خطاباتو انعامونه ور ذکر کېدل یا عام خطابات ورپس بنی اسرائیل ته خاص خطابات هغه شروع کېدل. د دې ځای نه اوس وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ د دې ځای نه خطابات شروع شو، خاص خطابونه بنی اسرائیل ته. اولنې خطاب تر آیت نمبر 66 پورې وایي او په دې کې به احسانونه بنی اسرائیل باندې ذکر کړي، اته نعمتونه به ذکر کړي او بیا چې د نعمتونو ناشکري وکړه نو دوه عذابونه به په آخره کې ذکر کړي چې هغې باندې کوم عذابونه راغلي. بیا لومبی نعمت دې ځای نه ذکر کړي چې فرعونیانو هغې به د بني اسرائیلو هغه اولاد به ژوندی نه پرېښودو، نارینه اولاد به یې ونه قتلو، نارینه هغه به یې پکې ته نه پرېښودل او زنانه به یې ژوندی پرېښودلې، نارینه به یې قتلول. الله رب العزت د فرعونیانو د هغه عذاب نه دوی له خلاصې ورکړو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ و یاد کړئ هغه وخت کله چې مې نجات درکړه تاسو ته من آل فرعون د فرعونیانو نه یسومونکم چې رسول به یې ستاسو ته سوء العذاب بد عذابونه او بد سزاګانې به یې درکولې. یذبحون ابناءکم قتلول به یې زامن ستاسو، نارینه به یې نه پرېښودل. ویستحیون نساءکم او وجل او ژوندی به یې پرېښودلې ښځې ستاسو. یذبحون ابناءکم دا یې ولې وجل؟ نو په دې کې مفسرین لیکي چې فرعون هغه خوب لیدلی و چې د دښتې بني اسرائیلو نه یو کس هغه راپاڅېدلی او د ده نه بادشاهي هغه اغوستې ده. د دې وجې نه ده به چې کوم دی نو هغه ماشومانان هلکان هغه به یې نه پرېښودل، ځکه کیدی شي هغه به هم په دې کې چې هغه را لویېږي او زما نه به دا بادشاهي لري. یا بعضې مفسرین لیکي بني اسرائیلو علماو چې کوم دی نو هغه دا پیشنګویي کړې وه چې په دې بني اسرائیلو کې به یو کس راپاسي او د فرعون نه به چې دی نو هغه دا بادشاهي اخلي. نو هغه خوب یا د هغه پیشنګویۍ د وجې نه فرعون به د بني اسرائیلو ماشومان هغه قتلول او زنانه هغه به یې ژوندی پرېښودلې. موسی علیه السلام الله څنګه لوړ کړی و هغه به رستو راشي چې هغه فرعون په کور کې الله بیا لوړ کړی و. ویستحیون نساءکم ژوندي به یې پرېښودلې جینکۍ ستاسو، زنانه ستاسو. وفي ذلکم او په دا رنګه کېدلې ستاسو کې په دې قتلولو ستاسو کې بلاء یو لوی امتحان من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه عظیم ډېر لوی یو لوی امتحان په دې کې د الله له طرف نه. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم دویم نعمت ذکر کوي چې نجات من الغرق اول من فرعون نه خلاص کړی. یا چې کله د مصر نه موسی علیه السلام سره روان شوی نو لاره کې چې کوم دی نو هغه دریاب راغی
د غرقېدو نه مې بچ کړی، هلته مې دله په دریاب کې لارې درکړې. وإذ فرقنا بكم البحر، او کله چې جدا کو ما په تاسو باندې دریاب مې جدا کو، لار مې درته پکې درکړه. فانجیناکم، نو نجات مې درکړه تاسو ته. وغرقنا، او غرق کړه موږ آل فرعون، فرعونیانو. وانتم تنظرون، او تاسو ورته کتل. فرعونیان چې کوم دی تاسو په سینه او په دریاب راپورې وتئ. بیا فرعونیان را روان شو، هغوی چې څنګه د دریاب مست شو، الله به دریاب را جوخ کړو، غرق یې کړو او دوی ورته کتل. دشمن چې غرق کېږي او انسان ورته ګوري، دا انسان له خوند ورکوي. نو الله وایي وانتم تنظرون، تاسو ورته کتل، دا یو ځان له نعمت. وإذ وعدنا موسی 40 لیلة ثم اتخذتم العجل، کله چې موږ وعده واغسته د موسی علیه السلام نه 40 شپو. بل ځای کې راځي سورت اعراف کې چې د 13 شپو یې اغوستې وه. دا 13 شپو دا حکم دا وجوبي موسی علیه السلام ته، او دا لس دا استحبابي حکم. موسی علیه السلام 40 واړه شپې هلته کوه طور کې تېرې کړې، او تورات ول الله ورکړو، د هغې وحي ورته وشوه. وإذ وعدنا، کله چې وعده واغسته موږ موسی علیه السلام نه 40 لیلة د 40 شپو. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیوه تاسو څخه په خدای توب من بعده، وروسته راتلو د موسی علیه السلام نه. موسی علیه السلام 40 ورځو هغې له کوه طور ته لاړل، نو بني اسرائیلو ته شاته سامیری راولګېد او دوی ته څخی جوړ کړو، او هغه څخی په داسې انداز باندې جوړ کړی و چې هوا به کوم طرف نه راغله، چې په خوله کې به یې ننوته، نو دننه پکې یو سپرنګ لګېدلی، هغوی به اواز کوه. نو بني اسرائیل چې کوم دی نو هغه په خدای توب هغه د خدای درجه ورکړه، هغه ته به یې سجدې کولې. ثم اتخذتم، بیا ونیوه تاسو العجل سپي لره من بعدې وروسته له دې نه په خدای توب. وانتم ظالمون، تاسو به شرک کوونکي، ظلم کوونکي، د الله په حق کې خو ظلم کوو چې شرک وو. ثم عفونا عنکم، نو درېیم نعمت و چې سپی خو په خدای توب ونیوه، چې موسی علیه السلام واپس راغی او سپی مات کړو، په ځای د دې چې الله در باندې عذاب راوستی وي، الله درته معافي وکړه. ثم عفونا عنکم، بیا موږ معافي وکړه ستاسو نه. من بعد ذلک، وروسته له دې نه لعلکم تشکرون، چې خامخا تاسو شکر وباسئ. وإذ آتینا موسی الکتاب، بل نعمت ذکر کوي چې موسی علیه السلام نه په کوه طور کې تورات ورکو، کتاب د ژوند قانون هغه ولا ورکو، دارنګه چې کوم دی د بني اسرائیل لپاره احکامات راغلل، دا یو بل نعمت ور الله تر طرف نه. وإذ آتینا، کله چې موږ ورکو موسی علیه السلام ته کتاب تورات، والفرقان، جدا کوونکي د حلال او حرام او د حق او د باطل، والفرقان بیلونکي، لعلکم تهتدون، چې خامخا تاسو نیغه لار مومئ. وإذ قال موسی لقومه، دا پنځم نعمت د دې ځای نه ذکر کوي چې عفو عن القتل وه، چې د دې د معافۍ شرط دا لګېدلی و چې الله رب العزت وي تاسو یو بل ووجنئ، نو زه به درته معافي وکړم. نو دوی چې د یو بل د قتل اراده وکړه، څنګه په یو بل پسې تورې راواغېستلې، نو الله رب العزت د معافۍ حکم راولېږو، دا یو بل نعمت. وإذ قال، کله چې وی موسی علیه السلام لقوم، خپل قوم ته، یا قوم، وا زما قومه، انکم، یقینا تاسو ظلمتم، ظلم کړل، باتخاذکم، په خپلو ځانونو باندې، باتخاذکم انفسکم، په خپلو ځانونو ظلم کړل، باتخاذکم العجل، په سبب د نیولو سپي لره په خدای توب، سپی په خدای توب ونیوه، هغه ته سجدې شروع کړئ، دا تاسو ظلم وکړو په خپلو ځانونو. فتوبوا الی بارئکم، نو توبه وباسئ خپل رب ته، الله ته توبه وباسئ. فاقتلوا انفسکم، نو ووجنئ یو بل، قتل که یو بل، دا د توبې هغه تکمیل، هغه د توبې نشاني وه چې دوی به یو بل ووجني. هر کله چې دوی د یو بل د قتل اراده څنګه وکړو، نو الله رب العزت د معافۍ حکم راولېږو. بعضې مفسرین لیکي چې دوی یو بل تر څه حده پورې دوی یو بل ووجلو، تقریبا تر 70,000 پورې دوی یو بل هغه ووجلو، د هغې نه وروستو چې کوم دی نو د معافۍ حکم راغی. صحیح خبره دا ده چې دوی یو بل وجني، نو صرف نفس اراده یې کړې وه، ځکه چې دغه وخت کې 70,000 دور بني اسرائیل وم نه چې یو بل وجلی وي، ځکه طوفان نوح لږ وخت شوی چې تېر شوی، نو دا خبره غلطه ده. یو بل هغه قتل د ارادې وکړو، صرف اراده یې د قتل وکړه، او الله رب العزت هغه د توبې هغه معافي ورته وکړه، توبه یې ورته قبوله کړه. ذلکم خیر لکم، دارنګه کېدل غوره دي ستاسو لپاره، عند بارئکم، په نزد رب ستاسو، چې دوی د یو بل د قتل اراده وکړه، نو الله حکم راولېږه د معافۍ. فتاب علیکم، مهرباني وکړه الله په تاسو، انه هو التواب الرحیم، یقینا د الله توبه قبلونکی مهربان ذات دی. التواب، بیا توبه قبلونکی. وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک، بل شپږم نعمت ته تمهید کړي چې تاسو د موسی علیه السلام نه نامناسبه تپوسونه او سوالونه هغه کول، داسې څیزونه غوښتل چې هغه مناسب نه، نو الله رب العزت
تاسو باندې مرګ راوست او د مرګ نه وروسته بیا یې راژوندي کړی په دنیا کې. وإذ قلتم کله چې ووایي تاسو یا موسی او موسی علیه السلام لن نؤمن لک هرګز تصدیق نه کوو ستا خبره نه منو حتی تر دې پورې نر الله جهرة چې ووینو الله مخامخ. موږ ته الله مخامخ وښایه نو پس ته موږ ستا خبره ومنو. اخذتکم الصاعقة نو ونیول تاسو چغې وانتم تنظرون او تاسو ورته کتل. تاسو باندې چغه ووهله شوه د بره نه او بېهوشه شوئ، مرګ در باندې راغی. ثم بعثناکم بیا موږ راوچت کړئ تاسو من بعد موتکم رخصت مرګ ستاسو نه الله بیا راژوندي کړو لعلکم تشکرون چې خامخا تاسو شکر وباسئ. نو دا شپږم نعمت باس بعد الموت یو پیر الله در باندې مرګ په دنیا کې راوست په طور عذاب او بیا یې راژوندي کړی. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى. اووم نعمت ذکر کوي چې کله په دریاب راپورې وتی او میدان تیح ته رالی نو هغه ځای کې له دې سره خپل څه خیمې وي نه او هغه میدان تیغ چې کوم دی نو د ونو نه د هر څه نه خالي و، انور ډېر تیز و انتهایي. نو د دې دا څرمنې به یې سوځولې نو الله ربالعزت پرې وریځ راوسته. دارنګې د خوراک څښاک ورسره څه نه و ځکه په جنګ په حالت کې راوتلي وو. نو من او سلوا ول الله ربالعزت مقرر کړو. من دا تورنجبین د ګبین په شان څیز و او سلوا دا مړزان و. مړز مارغی و یو قسم. د سحر به چې راپاڅېدل د ونو په دې پاڼو به دا ګبین په شان داسې پروت دی ته به یې من وي. او سلوا دا هغه مړزان وو دا هغه مارغان وو چې راتلل به د دې په خوا کې به کېناستل الوتل به نه او دوی به رانیول او به یې لالو له خوړل به یې. دا د الله ربالعزت د طرف نه د دې دپاره یو تیار د خوراک انتظام و. دا د الله نعمتونو بل وم وظللنا او راسوری وکړو موږ علیکم الغمام په تاسو باندې د وریځې وانزلنا علیکم المن او راوورول موږ په تاسو باندې المن تورنجبین والسلوى او مړزان. کلو موږ وخورئ من طیبات د پاک ما هغه نه رزقناکم چې موږ رزق درکړی تاسو ته. وما ظلمونا او دې ظلم نه کړی په موږ ولکن کانو لیکن و دي انفسهم یظلمون په خپلو ځانونو ظلم کوونکي. دا ظلم یې د ځان سره وکړو چې شرک یې وکړو ځکه دا نعمتونه په الله ربالعزت ته ختم کړو. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها اولنۍ سزا چې کار درته حواله شو تاسو د هغې خلاف وکړو سزا ته بیا ورپسې ورشه. وإذ قلنا کله چې موږ ووایو ادخلوا هذه القرية داخل شئ دې کلي ته فکلوا منها نه خورئ د دې نه. شام کلی و دې خوا الله ربالعزت وایي دې ته وردن نه شئ او په دې کې چې کوم دی هغه زما عبادت کوئ په دې کې به د نعمتونه پراخه درکړم. جهاد وکړئ د جهاد حکم ورته راغی چې د شام د کافرانو سره جهاد وکړئ او دا ځمکه به ستاسو په قبضه کې راشي. وإذ قلنا کله چې ووایو موږ بني اسرائیلو ته ادخلوا داخل هذه القرية دې کلي ته وکلوا منها نه خورئ د دې نه حیث شئتم څومره چې ستاسو خوښوئ رغدن پرېوانه. وادخلوا الباب او داخل شئ دروازې د دې کلیو ته سجدن په تابعدارۍ باندې د الله په تابعدارۍ باندې داخل شئ. وقولوا او وایئ حطة کلمه د مغفرت هغه کلمه وایئ د مغفرت چې الله راته بښنه وکړي. نغفر لکم چې موږ بښنه وکړو تاسو ته. وقولوا حطة وایئ کلمه د مغفرت نغفر لکم چې موږ بښنه وکړو تاسو ته خطایاکم ستاسو د ګناهونو وسنزيد المحسنین او زر ده چې زیات به کوو موږ نیکي کوونکو لره طاقت د نیکۍ. الله ربالعزت ورته جهاد حکم وکړو. د دې جواب دې وروستو سورتونو کې راځي چې دې هغه کلمه یې بدله کړه چې کومه د مغفرت دپاره ورته ښودلې شوه لکه څنګه چې دې امت ته استغفار دی چې استغفر الله وایي. نو دې د حطوة په ځای حنطوة شروع کړو. حنطوه دا د غنمو دانې ته ویلې کېږي. هغه وینا یې بدله کړه. دارنګې الله ورته د جهاد حکم وکړو چې د شام دیوارونو ته ننوځئ او جهاد شروع کړئ. نو دې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته وی موږ جنګ نه کوو ته ورشه او ستا رب دې ورشي تاسو جنګ وکړئ تاسو وګټئ موږ به درپسې بیا تیاره باندې درځو. الله ربالعزت ورپسې حکم راولېږو چې ځئ تاسو د دې نعمتونو چې کوم دی نو هغه لایق نه یې او دارنګې چې کوم دی قاصاري پرې راړه او نعمتونه دې نه الله واغستو. وبدل الذین نو بدل کړه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی قولا دغې وینا لره چې کومه ورته ویلې شو وبره وقولو حطة چې کلمه د مغفرت وایي نو دوی به وي حنطة غیر الذي علاوه د هغې نه قیل لهم چې دې ته ویلې شو وه چې کومه ورته الله وویله نو هغه یې نه ویلې هغه یې پرېښوده او بله یې شروع کړه. فانزلنا نو راولېږو موږ علی الذین ظلموا په هغه کسانو چې ظلم یې کړی دی رجزا عذاب د کاڼو من السماء د بره نه آفت پې راغی عذاب پې راغی د کاڼو باران پې وشو انت بما کانوا یفسقون په سبب دا چې فسق وکړو ګناهونه یې وکړو ګناه یې وکړو. موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ته ویې موږ جهاد نه کوو ته ستا رب دې ورشي او دا جهاد دې وکړي. وإذ استسقى موسی لقومه اتم نعمت دې ځای نه ذکر کوي چې هغه انفجار العیون من الحجر چې
تاسو تږي وای میدان تیغ کې د خوراک تنظیم هو شو خو بنه وي الله رب العزت موسی علیه السلام ته حکم وکړو دا ګټه به همسا ووا چې همسای ولا را پرې خو د ناغې نه اته چینې روانې شوې 12 چینې د هغې نه روانې شوې ځکه د موسی علیه السلام سره 12 قبیلې وې 12 ډلې وې د بني اسرائیلو د هرې ډلې دپاره ځان سره الله رب العزت یو چینه دغه ګټې نه روانه کړه دې دپاره چې اختلاف په دې کې پیدا نه شي واجب استسقا کله چې طلب د اوبو کو موسی علیه السلام لقومه لپاره د خپل قوم فقلنا نو مونږ وی اضرب بعصاک اوها په خپل همسا باندې الحجر دا غټه فانفجرت نو روان شي منه د دغه غټینه 12 12 عینن چینی 12 چینی تی روان شي ادا عالم او تاکي سره پیجندل کله ناس هر یو ډلې مشرب خپل چینو هر یو ډلې خپل چینه پیجندا ولو منګه خورای واشربوا اسکای من رزق الله د الله د رزق نه ولا تعصوا انا فرمانی او مگر ځای په لورځي پس مکه کې مفسدين فساد کرو فساد مکوي پس مکه کې مگر ځای پس مکه کې فساد کوونکی منو سلوای د خوراک د پاره ورکړو دانګ وبې ولا د سکاک د پاره د خپل پاسه پیوریا زرا وستا دور نعمتونه په وکړو وای ته قلتم دې سوي نو دویم عذاب تاول تمهید دی جدید نعمتونو هغه چې کم دی بدل غوښتو دا غوړ نعمتونو دیار خوراکو دی دای په بدله کې د زمیداری سيزونه غوښتلو دارنګ نخري کول نو الله رب العزت ته نعمتونه واغستو عذاب تور پسې وبخښه اې قلتم او کله چې وې تاسو یا موسی علیه السلام لن نصبر هرگز صبر نکوم علی طعام واحد په یو قسم خوراک باندې مانو سلوا ساره ما هم خروم په دې صبر نکو فدعو لنا نو خرز او غواړه زمونږ د پاره فدعو دعا غواړه لنا زمونږ د پاره ربک در خپلنا یو خرج لنا چې راو باسي زمونږ د پاره مما راغسنه تم به تلور زور چې را سرګونې د اسمکه مم بقره هاده ترکاریانو نه وقصایا د بادرنګونه وفومی هاو د اوګینا یا د غنمونه وعدسه هاو د دالونه وبصره هاو د پیازونه د زمیداری سيزونه غوښتو چې الله رب العزت تسوالو کا چې میدان تیغ کې الله رب العزت منګله د ترکاریانو دارنګ د سبزو باغونه چې کم نه راوخی دي قال نو ورته الله رب العزت اتستبدلون بالذي آیا بدلوي تاسو هغه وبدل آیا په بدل کې غواړی تاسو الذي هغه خوراکونه هو ادنا چې هغه کمزوري دي او کم دي په فضیلت کې دانګي په خوان کې تاسو د ترکاریان غواړی بالذي په هغه خوراک په بدل کې هو خیر چې غوړه دي مانو سلواه چې کم دي د ترکاریانو نه تعالی ډیر و تاسو ډیر غوړو ای به تو کو شی مصر اندي خار ته فإن لكم یقینا استاذ د پاره ما هغه سي سالتم چې تاسو غواړی او شی تاسو لدی ځای قابل نه وزوربت عليهم الذله وهو اهل شبدي باندې مهر د ذلت والمسکنه د خواري ذلت غلامی الى غیر په غلامای کې رالو او دارنګ مسکنت د زړه خواري په الله رب العزت راوستا ذلت والهوان بسبب الكفران چې نعمتونو ناشکری وکړن الله په ذلت راوستا دارنګ مسکنت خواري خوار وزار شو وبا اوراګي شوې به غضب من الله په غضب باندې طرف د الله نه نو دا په غیر المغضوب علیهم کې رالو چې را مغضوب علیهم شو وبا اوراګي شوې به غضب په غضب من الله طرف د الله نه ذالک بانهم دا د دې وجنه چې کینن دوی کانو یکفرون ودی کفر کو بیاات الله د الله پیاتونو باندې ويقتلون النبیین او قتل الانبیاء بغیر الحق به جرم بغیر الحق دا د دې په نسبانه دوی ته پته و چې انبیاء به جرم دي چې کوم پیغام راوړل را حق د زمونږ د فائدې له بیا هم دا قتلول ويقتلون النبیین بغیر حق بغیر الحق قتل الانبیاء بغیر جرم ذالک دا د بما عصوا په سبب دا چې دینا فرمانی کړي او کانو یعتدون دي چې زیاته کو نو بدی باندې چې کوم دین غضب شو دا غیر المغضوب علیهم کې رادن نشو چې بدی باندې غضب شو اول په نعمتونو شي ورسته بیا غضب مو شو چې نعمتونو ناشکری وکړه ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى ترغیب اوس د دې ځنه خطاب ختموي په ترغیب باندې چې راشي دا اعبدو دا واچ کوم ذکر شو د الله توحید دراشي دا الله حکم ومنه د پیغمبر په طریقه روان شي د لقبونو باندې کار نه کیږي چې ځان له لقب د مؤمن ورکي او کار دي هغه د يهودو د نصارای ان الذين امنوا یقینا کسان چې په خپل باندې ځان ته مؤمنان وي والذین هادوا کسان چې يهوديان دي والنصارى او دارنګ نصارا هادو يهوديان دي د عیسی علیه السلام منونکي نصارا د موسی علیه السلام منونکي وصابین امت ابراهیم علیه السلام دستور عبادت کوونکي من په حقیقت کې اوس شي امن من دا غچانه امن چې ایمان راوړل بالله په الله باندې حقيقي مؤمنان شي ول یوم الاخر او ورځ اخرت باندې وعمل صالحا او عمل کوي فلهم اجرهم ندی لپاره اجر دي عند ربهم د الله سکا چې حقيقي مؤمنان شي په الله او ورځ د قیامت ایمان راوړي او نیک عمل کوي د دې سره د دې لپاره الله سکا اجر دی ولا خوف علیهم نبیر په دوی باندې ور روان وخت کې هغه یریږي نه ځکه په نیک لار روان دي نو د انجام نه بنیریږي ولا هم یحزنون نبدی غم جن شي په تیر وخت پسې
په تیر وخت پسې به ارمانونه کړي، ځکه چې کوم په ګناه کې تېروتلی هغه به ورته الله معاف کړي، او چې کوم هغه په نیکۍ کې تېروتلی د هغې به ورله الله اجر ورکوي. نو نه به ده باندې څه یری او نه به دې غمجنېږي. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. دویم خطاب د دې ځای نه ذکر کېږي، خطاب خاص په آیت نمبر 86 پورې. په دې کې بیان د خباثتونو ذکر کوي. 3 د پخوانو مشرانو د یهودو او 15 د اوسنو. اشاره ده دې ته چې حسب نه چې په دې خلکو باندې عوام چې کوم دی هغه دوکه شي. نو د 3 صفتونه د پخوانو د مشرانو د یهودو ذکر کوي او 15 د اوسنو. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. اولنې خباثت د تورات د عمل وعده یې کړې وه او هغه چې کوم دی بیا ماته کړه. نو دا حکم دا مؤمنانو ته هم دی چې قرآن د عمل وعده هغه د دین اخیستل شوې ده. نو چې دا په دې عمل پرېږدي او هغه دې نه شاته کېږي، نو همدغه عذابونه به د دې دپاره ومي. وإذا أخذنا کله چې موږ واخیستو تاسو نه ميثاقکم وعده ورفعنا اوچت کو موږ فوقکم الطور، په تاسو باندې کوی تور غر به در باندې راوچت کو، غر پې الټه کړی جبرائیل امین. نو الله رب العزت ورته وی خذو ونیوئ ما آتیناکم هغه چې درکړي موږ تاسو ته بقوت په مضبوطیا باندې عمل کوئ په دې باندې. دا تورات کې چې کوم احکامات دي واذکروا یاد کئ ما هغه څه فيه چې په دې کې درس او تدریس وکئ لعلکم تتقون چې هغه تاسو ځان وساتئ د بدو کارونو نه او د ګناهونو نه. دې کې چې کوم احکامات دي دغه ولولئ په دې ځان پوهه کئ دې لپاره چې د غلطې لارې نه بچ شئ. ثم تولیتم من بعد ذلک. بیا واوړئ تاسو وروسته له دې نه د دې واقعین غیر در باندې راوچت کو، تاسو وعده وکړه چې په دې ما عمل کوو چې هغه بیا در باندې الله عذاب ختم کړو، تاسو بیا واوښتېدئ. ولولا فضل الله، پس که چېرته نه فضل د الله علیکم په تاسو باندې، که الله عذاب جلد نه وی راوستی او رحمت او مهرباني د الله نه وی، مهلت د توبې نه وی درکړی، لکنتم من الخاسرین، خامخا وایي به تاسو له تاوانیانو نه تاواني شوي به وایي. دویمه پلیتي او دویم هغه خباثت د یهودو. لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، چې دی هغه هیلې کوي. یا هیلې دوه قسمه دي کولی، یو دا چې ځان له حرام حلالول، لکه د حالي په ورځ ورته الله رب العزت ویلو چې میان به نه نیوی، نو دوی به هغه هیلې کولې پای کې کندې به یې ورته وکڼستې، لارې به یې ورته راویستې او په هغې باندې به چې کوم دی نو حالي په ورځ به میان ډېر زیات راووتو، هغه به دي په هغه لارو باندې هغه کندو ته راوستې، بیا ورپسې لارې بندې کړي، بیا به د اتوار په ورځ باندې به هغه راواغوسته وي. دا خو مونږ نه دي نیولي، دا خو په اوبو کې ونو. دغه هیلې به یې کولې د الله د اوامرو سره. ولقد علمتم الذين، په تاکید سره پیژنئ تاسو هغه کسان اعتدوا چې زیاته یې کړل منکم ستاسو نه بالسبت په ورځ د خالي کې. وقلنا نو موږ وویل لهم دوی ته کونوا شئ قردة خاسئین، شادوګان بد شکله مسخ کړو، شکلونه ول الله مسخ کړو چې هیلې کولې د الله په احکاماتو کې تاویلونه ولا غلط کول، نو الله ولا هغه شکلونه مسخ کړو، هغې له مجسم شکلونه ولا مسخ کړو، شادوګان یې ترېنه جوړ کړو. او د دې امت دپاره چونکې هغه عذابونه نشته څنګه چې مخکینو امتونو باندې عام راغلي وو، نو د دې حقیقي شکل هونه مسح کېږي، خو د دې دننه عقل هغه مسح شي، زړونه ول الله مسح کړي، نه په حق پوهېږي نه اوري نه ویني. نو سترګې ظاهري شکل د ده د انسان و چې د الله د حکمونو نه واوړي، نو دا شادوي د ده روحانیت هغه دننه او د ده دننه زړه هغه د شادوګانو شي، د زناورو شي، د ده انسانیت هغه ختم شي. الله رب العزت وایي کونوا قردة خاسئین، شئ شادوګان بد شکله ذلیله. نو بني اسرائیل هغه دی چې نافرمانی وکړه د حالي په ورځ کې، نو الله رب العزت یې شادوګان جوړ کړو. بیا دا شادوګان د مخکې نه وو او که نه د دغه وخت نه شروع شو. مفسرین لیکي چې دا نسلونه دا نوع د ځناورو دا د مخکې نه موجود وه، او بني اسرائیلو له الله چې کوم دی دغه عذاب دپاره ذلت ورکوو، دې دپاره چې خلک وګوري چې دا څنګه دي د الله د حکمونو سره ټوکې کولې، الله رب العزت نه شادوګان جوړ کړو. نو دا شادوګانو دا نسل او نوع دا د مخکې نه چې کوم دی په دنیا کې موجود وه. کونوا قردة خاسئین، شئ شادوګان بد شکله، فجعلناها نو ګرځوله موږ دې لره نکالا عبرت لما د هغه چا لپاره بین یدیها چې مخکې د دې نه وما خلفها چې رستو د دې نه را روان دي. په دغه وخت کې چې کوم موجود هغې له عبرت شو، رستو خلکو له عبرت شو چې د الله د حکمونو سره هغه نخرې مه کوئ، د الله په حکمونو کې باطلې هیلې مه کوئ، کنې باطن به هم مسح شي، شادوګان به درنه جوړ شي. وموعظة او نصیحت للمتقین، دپاره د متقیانو. دویمه نمونه د هیلو چې موسی علیه السلام ته الله حکم وکړو، دې ته ووایه چې غوا هغه ذبح کړي، ځکه دوی به د غوا عبادت د سخي عبادت یې کړی و. الله رب العزت ورته د هغه باطل معبود د هغه سپکاوی او هغه اهانت هغه ورته ښکاره کوو، او د هغه احتیاج چې که چېرته دا خدای وي نو دی د انسان د لاس نه ځان بچ کړي چې انسان یې حلالۍ دی ته ځان نشي بچ کولی. په دې په هغې کې چل ول شروع کړه، تپوسونه یې شروع کړه. وإذ قال موسی، کله چې وی موسی علیه السلام لقوم خپل قوم ته ان الله یقینا الله یامرکم، حکم کوي تاسو ته
ان تذبحوا بقره چې ذبح کوي غوا. قالوا نو دی بیا تتخذنا هزوا یتنی موږ په ټوکو باندې ته زموږ سره ټوکې کوي. قال نو ورته موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه غواړم د الله نه انا اكون من الجاهلین دا چې شم زه جاهلانو نه زه پیغمبر یم زه ټوکو خبرې نه کوم زه چې سوایم نه د الله حکم وي. قالوا ادع لنا ربک نو دی هلي شروع کړه ولنې تفتیش. قالوا دی وی ادع لنا وغواړه زموږ دپاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي چې څنګه ده دا غوا د غوا حقیقت بسې. نو قال نو ورته موسی علیه السلام انه یقینا شاندار یقول وی الله انها بقره یقینا دا د کومې غوا حکم چې شو دی چې حلاله کړي دا یوه غوا ده لا فارض چې نه ده بوډۍ فارض پوخ عمر والی چې فرض یې پوره کړی ولا بکرون او نه چې لا فارض ولا بکر چې نوی بوډۍ او نوی ځوانه د دې په میاس کې وي عوانم بین ذالکه چې ځوانه وي او درمیانه وي بین ذالکه په میاس د دې کې. ففعلون کوئ ما هغه تؤمرون چې تاسو ته حکم کولی شي چې د کوم کار حکم درته کېږي نو هغه کوئ نخرې پکې ته مه کوئ. قالوا ادع لنا ربک نو دوی وی غواړه زموږ دپاره د رب خپل نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما لونها چې رنګ د دې څنګه دی. قال نو په جواب کې وی الله رب العزت انه یقول یقینا شاندار وی الله انها بقره چې دا یوه غوا ده صفراء زیړ رنګې واقع لونها چمکدار دی رنګ دی تسر الناظرین خوشحالي هغه کتونکو لره چې څوک ورته ګوري نو خوشحالېږي داسې چمکدار رنګ کې ده. قالوا ادع لنا ربک دریم تفتیش دی وی وغواړه زموږ دپاره د رب خپل نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي چې سره کار لري دا غوا به څنګه نو ان البقره تشابه علینا یقینا دا غوا ګډه وډه شو په موږ باندې و انه یقینا موږ ان شاء الله که چېرې خوښه د الله لمهتدون لاره موندونکي به یو لاره به مومونیغه. قال نو جواب کې ورته الله وی انه یقینا شاندار یقول وی الله رب العزت انها بقره چې یقینا دا یوه غوا ده لا ذلول چې نه ده جوتي شوې تثیر الارض چې ځمکې اړوي جوتي نه ده چې ځمکې اړوي ولا تسقي الحرث او نه ده رټي چې اوبه کوي فصلونه مسلمة بالکل روغه ده لا شیة فیها هیڅ غیب نشته په دې کې غیب پکې ته نشته د غیبونو نه روغه ده یا مسلمة بالکل زیړ رنګ ده لا شیة فیها د بل رنګ داغ پکې ته نشته. قالوا الآن نو وی دي الآن اوس جئت بالحق راته حکم د پوره بیان. سلويخ کاله چې کوم دی صرف د تپوسونه کول چې را غوا څنګه را دا غوا څنګه را او بیا چې کوم دی سلويخ کاله وروسته یې اوس دی راته پوره بیان وکړو. موسی علیه السلام چې کوم دی په تپوسونو باندې زاره چولې وه وذبحوها نو دې ذبح کړه دې لره وما کادو یفعلون نو چې را کار یې کړی وي د زړه نه لاس یې وله نه ورته حلالولو ځکه عبادت یې کړی و د هغې نو زړه کې د هغې غمینه پرته وه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها دې ځای نه دریم هغه خباثت او پلیتي او بد صفت دا وی ذکر کړي چې قتل به یې وکړو بیا به په یو بل باندې راړو هغې کې به چې کوم دی نو تهمت به یې لګاو بیا په بل باندې. وإذ قتلتم کله چې قتل کړه تاسو نفسا یو نفس فادارأتم فیها نو تاسو یو بل باندې تهمت ولګاو په هغې کې در ویل کېږي دکې ورکولو ته یو بل خو په دیکو او په هغې کې یو به بل له دیکه ورکړوي دا خو تا وجل دی نو بل به بل له ورکړوي دا تا وجل دی. والله مخرجون الله راښکاره کوونکی او رایستونکی او ما د هغه پټ راز کنتم تکتمون چې تاسو پټاو الله د حقیقي قاتل هغه راښکاره کوونکی و. وقلنا نو موږ وضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضې په بعضې اندامونو د دې مړي باندې. بعضې خلک په دې ځای کې تفسیر کوي چې بعضېحانه مراد هغه چې کوم دی د غوا اندام دی چې الله حکم وکړو چې د غوا د اندام راوالی دې مړي راپرېږدي نو دا مړی به راژوندی شي دی به خپل قاتل وکړي. نو دا خبره صحیح ځکه نه ده چې دلته الله رب العزت د غوا د ذبح کولو حکم کړی او دا د دې لپاره و چې دې د غوا عبادت کړی نو الله ورته د غوا د الوهیت هغه احتیاج ورته و چې که چېرې دا خدای وی دی به چې کوم دی بل د لاس نه به ځان بچ کړی و چې حلالېږي نو که چېرته د ده په اندام باندې دا راژوندی شي نو دا خو د هندوانو او د هغې دغه معبود دغه پکې ته بیا الټه تعظیم راغی چې وګوره که نه د غوا په اندام باندې مړی راژوندی شو. بعضېها کې دا ضمیر نفس ته راجع دی د مړي یو اندام دی بل له راپرېږدی نو دی به راژوندی شي خپل قاتل به وښیي. وقلنا نو موږ وضربوه ووهئ دې مړي لره ببعضې په بعضې اندامونو د دې کذلک همدغه رنګ یحیی الله ژوندي کول کوي الله ژوندي کوي الله الموتى مړو لره ویریکم ښایي تاسو آیاتې خپل آیاتونه د قدرت نښې د قدرتو لعلکم تعقلون چې خامخا تاسو د عقل نه کار واخلئ. ثم قست قلوبکم نو دا مړی راژوندی و او خپل چې کوم دی قاتل یې وښود دا یو معجزه وه د موسی علیه السلام. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک نو هر کله چې دا دومره هغه نعمتونه بیان شو هر کله چې نعمتونه بیان شو او بیا هم چې کوم دی نو هغه
نعمتونه بیان شو دي چې کم دی نه منله. الله رب العزت ورته هغه مثال وایي ثم قست قلوبکم بیا سخت شو زړونه ستاسو من بعد ذلک وروسته د دې نه وهي کالحجارة نو دا په شان د ګټو شو او اشد قسوة یا زیات سخت د دې نه شو یا د دې نه هم زیات سخت شو د ګټو په شان شو یا د ګټو نه هم زیات سخت شو ځکه حقیقت یې نه منو. وان من الحجارة یقینا بعضې د ګټو لما هغه دي یتفجر منه الانهار چې روانېږي د هغې نه نهرونه وان منها یقینا بعضې د دې نه لما هغه دي یشقق چې وچ وي ویخرج منه الماء روانې شي د هغې نه هغه اوبه وان منها یقینا بعضې د دې ګټو نه لما هغه دي یهبطو چې راغړي من خشیت الله د الله د یارې نه وما الله نه دی الله بغافل نه خبر عما دا کارونه تعملون چې تاسو یې کوئ. افتطمعون ان یؤمنوا لکم اوس د موجوده بني اسرائیلو پلیتي او د هغې هغه خباثت او بد صفت ذکر کوي. مؤمنانو ته وایي دین د ایمان تمه مه ساتئ ځکه دا محرفین دي د الله کلام کې تحریف کوي. افتطمعون تاسو تمه ساتئ یؤمنوا لکم چې دوی به تصدیق وکړي ستاسو ایمان به راوړي ستاسو په دین. وقد کان په تاکید سره وایه یوه ډله منهم د دوی نه یسمعون کلام الله چې اورېده به د الله کلام ثم یحرفونه بیا به تحریف کو په دې کې من بعد ما عقلوه وروسته د هغې نه چې په هغې به ځان پوه کو وهم یعلمون او دوی پوه چې دا تحریف ګناه دی د الله کلام به یې واورېد په هغې کې به یې تحریف کو. نو تورات لی چې کوم دی پوره شکل هغه وران کړی او ټول د ځان نه به خبرې چې کوم دی نن باسلې وي د تورات اصل شکل هغه بالکل خراب کو پته به کې نه لګوي چې کوم د الله کلام دی کوم د مخلوق و. واذا لقوا الذین آمنوا دویم جماعت په دې کې چې کوم دی نو هغه منافقان کله چې ملاو شي د هغه کسانو سره امنو چې ایمان راوړلی قالو نو دوی وایي آمنا موږ هم ایمان راوړلی. واذا خلا بعضهم کله چې یوازې شي بعض د دین الا بعض د بعض سره د عوام هغه یهودو مولیانو خواته لاړ شي مشرانو مولیانو خواته قالو نو وایي ورته د یهودو دا علما اتحدثون ما تاسو د مؤمنانو سره خبرې کوئ بما فتح الله په سبب دا چې الله دې ته فتح ورکړله علیکم په تاسو مؤمنانو خواله دې له چې زیری ولا ورکوئ مبارکي ورکوئ چې دې الله دې له په موږ فتح ورکړله. یحاجوکم دې لپاره چې دلیلونه نیسي په تاسو باندې به په دې سره عند ربکم په دربار د رب ستاسو کې د الله په دربار کې سبا به تاسو دلیلونه نیسي چې دې چې کوم دی نو هغه زمونږ خوا ته به ناست موږ ورته دین بیان کړی و نه یې مني نو د دې خوا له مه ځئ. افلا تعقلون به تاسو کې عقل نشته اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون زورن او حماقت د یهودو هغې ته وایي چې تاسو نه پوهېږئ تاسو وایئ چې کنې الله رب العزت زموږ پټو خبرو نه پوهېږي الله رب العزت سره علم غیب دی. اولا یعلمون دوی نه پوهېږي ان الله چې کنه الله رب العزت یعلم پوهېږي ما په آسمان یسرون چې دوی پټوي وما هغه آسمان یعلنون چې دوی ښکاره کوي الله په پټو ښکاره او ټولو پوهه دی. تاسو دا پټوئ که ښکاره کوئ الله ته پته ده چې دي حق بیان تاسو ته کړی دی. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه دریم جماعت چې مقلدین لآراء اليهود دي چې د خپلو مشرانو یهودیانو د مولیانو د هغې تقلید یې کو او په هغې پسې روانو. ومنهم بعض الذین امیون امیان دي لا یعلمون الکتاب چې نه پوهېږي په دې کتابو چې نه پوهېږي په دې کتاب باندې الا امانیه مګر ارزوګانې کوي. نه پوهېږي په دې کتاب باندې الا امانیه مګر ارزوګانې کوي. نفس چې کوم دی هغه ارزوګانې کوي په تلاوتونو باندې چې الله به په دې موږ وبخي. وانهم نه دي الا یظنون مګر ګمان کوونکي صرف چې کوم دی نو ګمان کوي چې الله به موږ وبخي. ومنهم امیون بعض د دې نه امیان دي چې نه پوهېږي په قرآن باندې الا امانیه مګر نفس په تلاوت باندې ارزوګانې کوي. وانهم نه دي الا یظنون مګر اټکل ګمان کوونکي د حقیقت د ځان نه خبرې د الله د احکاماتو نه ځان نه خبرې. وویل للذین یکتبون الکتاب څلورمه ډله په دې کې چې کوم دی نو هغه دي چې فتوی خرڅوي. وویل للذین هلاکت دی لپاره د هغه کسانو چې لیکي کتاب لره بایدیهم په خپلو لاسونو باندې ثم یقولون بیا وایي دي هذا من عند الله دا د الله له طرف نه لیشتروا به دې لپاره چې واخلي په دې باندې ثمنا قلیلا دنیا لږه د دنیا د مفاداتو لپاره دین خرڅوي. وویل لهم نه هلاکت دی د دوی لپاره مما دا هغه څه نه کتبت ایدیهم چې په خپلو لاسونو لیکي. وویل لهم او هلاکت دی د دوی لپاره مما دا هغه څه نه یکسبون چې دوی دا کار کوي. پنځمه ډله المخصصون لانفسهم بالجنه چې خپل ځان لره جنت چې کوم دی نو هغه ټیکهدار ګڼي او د جنت ټیکټونه ویشي په خلکو باندې د قرآن د احکاماتو د پیغمبر د طریقو خلاف کوي او د هغې باوجود و چې جنت ته به صرف موږ وځو. نو دا د یهودو یوه ډله بله وه. دا صفت په بعضې مسلمانانو کې ومي. وقالو وایي دي لن تمسنا هرګز به ونه رسي موږ ته النار اور د دوزخو الا ایاما معدوده مګر یو څو ورځې د شمېر دا ورځې د شمېر کمې وي. نو مفسرین لیکي چې دا هغه ورځې وي چې په څو ورځو کې دي عبادت د سخي کړی و هغه 40 ورځې دي وي چې موږ عذاب جهنم ته ځو نو صرف دغه ورځو لپاره به ځو نور به موږ ته چې کوم دی د دوزخ اور ونه رسي.
قولوا پیغمبره اتخذتم عینی سے تاسو نیولې تاسو عند الله د الله سره عهدا سلو سوادا تاسو د الله سره معاهده کړی ده ولا یخلف الله نو هرگز به مخالفتونه کې الله د خپل وعده تاسو سره الله سره سواده کړل چې کني الله به دای مخالفت نه کوي تاسو به ورته نه لګي هم تقولون یا وای تاسو علی الله په الله باندې ما لا تعلمون هغه چې تاسو باندې پوهیږئ فلا من کسب سیئه ولنا من کسب سیئه چا چې وکړو ګناکار وحاتت به احاط خطیئته او راګیر کړي د ګناونو دور ډیرو چې ګناونو چاپړې درون شو فاولائک اصحاب النار دا اهل جهنم یان دي هم فيها خالدون دی په جهنم کې خطیئته ګناونه ډیر شو ایمان نه خلاص شو کافر شو دې چې کوم دې جهنمی شو همیشه لپاره والذین آمنوا وعملوا الصالحات بشارت منونکو توحید دا هغه سان چې ایمان راړو عامل الصالحات عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر اولئک اصحاب الجنه راهلک جنتیان دي هم فيها خالدون دی په جنت کې همیشه وإذا أخذنا ميثاق بني اسرائیل دې ځنه چې کوم دین غبل دریم خطاب شروع شو په دې کې بل خباست د يهودو ذکر کوي چې الله ورته کوم کارونو حکم کوي نو هغه ته دین راځي دغه نه منی کیږي او چې کومونه الله منی کوي نو هغه ته راتګ کوي نو هغه احکامات چې الله په هغه کولو حکم کړل هغه ته راتګ او د الله رب العزت د نواهی چې کوم نه الله منع کړل هغه ته تګ هغه کول دار بنی اسرائیل او د يهودو صفت ده مسلمان چې دا کارو کینو پرې سره ګونګاری وایدا خدراو کله چې واغ سمنګ میثاق بنی اسرائیل اخوادر بنی اسرائیلنا لا تعبدون چې عبادت ونه کوي الله مگر دی والله وبالوالدین احسان او د والدین سره به نیکی کوي که کافرونه د اسلام دعوت به ورته ورکوي او که مسلمانان وي عقیدی خرابي د سمې عقیدی دعوت به ورکوي او که عقیدی برابرۍ وي نو بیا به ورسره په نرمو لهجو کې خبرې کوي د ادب او د احترام په دایره کې دننه وذل قربا او د رشتہ دار سره ولیتام او د یتیمانانو سره ول مساکین او د مسکینانو سره وقولوا وایه للناس خلقوا حسنا وینا د توحید خلقو ته توحید دعوت ورکوي د دین دعوت ورکوي واقیموا الصلاة او پابندی نماز کوي واتو زکات ورکوي زکات دا وعده الله د غینو مغستوا دا حکمونه امت محمد تم دي صلی الله علیه وسلم ثم توليتم بیا تاسو واوړې د رسول دین انکار وکړو الا قليلا منکم مگر لږ تاسو نه په خپل دی وعده باندې قائم پاتې شو نور چې کم دی هغه د دینه وخت دیدل وانتم مورزون وای تاسو مخړون کړی دینه وإذا أخذنا ميثاقكم کله چې واغستمږه وعده ستاسو نه لا تسفكون دماءكم چې نه به تویوئ وینې خپلې ولا تخرجون انفسکم نه به وباسئ خپل ځانونه من دیارکم د کورونو ستاسو نه ثم اقررتم بیا تاسو اقرار وکړو په دې باندې وانتم تشهدون تاسو وای حاضر دا د بلې پریتۍ او د بل خباست دا ذکر کوي دا غینه دا وعده غستې شوی وه یو بل په وجه نه دارنګ یو بل به جلاوطن کوي نه او که د یو قوم د یو ډلې ستاسو سره جنگ راشي او هغوی ستاسو کسان هغوی چې کوم دي نو قیدیان کړي نو تاسو به فدیه ورکوئ او هغوی به راازادوئ نو دوی دا دوه حکمونه اولني نه منل جنگ به یې کوو دارنګې جلاوطن کول به یو بل او دا دریم حکم یې منه چې کله به د یو ډلې کسان د بل سره قیدیان شو نو بیا به یې فدیه ورکوله نو الله ورته وایي بعضې منئ او بعضې نه منئ د الله حکمونه بعضې راخلئ او بعضې پرېږدئ په مدینه کې بنو نذیر او دارنګې بنو قریظه دا د یهودو ډلې وې دوی آباد شوي بل طرف ته مشرکان هغه چې کوم دی نو اوس او خزرج دوی معاهده کړې وه بنو قریظه د اوس سره و بنو نذیر د خزرج سره و د بنو قریظه او بنو نذیر دوی به خپل میاس کې دا چې کوم دی نو هغه د جنگ خبرې به شروع کړې او اوس او خزرج دی به وجنګول چې دی به وجنګېدل کله یوه ډله به کمزورې شوه چې کومه کمزورې شوه نو هغه به بیا چې کوم دی جلاوطن کړه څه وخته پورې به نو بیا به دوی وي چې موږ ته خو د الله حکم دی چې قیدیان د خپلې ډلې به په بله ډله کې نه پرېږدئ دوی به راولګېده نو چې کومې ډلې کسان به نیولې شوي نو د هغوی د طرف نه به یې فدیه ورکړه نو ځان ته به یې پکې ټکس یو قسم له راوباسه او هغوی به یې خپلو منځونو کې جنګول ثم انتم هؤلاء بیا تاسو دغه خلق وای تقتلون انفسکم چې قتلولو خپل ځانونه یعنی یو بل قتلولو وتخرجون فریقا ويستلخ یو ډله منکم ستاسو نه من دیارهم د خپلو کورونو نه
تظاهرون علیهم چې امداد وکاو د یو بل په خلاف باندې به اسم په ګناه او عدوان په زیاتی باندې د یو بل خلاف په ګناه په کارونو کې او په زیاتی کې په ظلم کې خدای یو بل امداد کاو ویا تو کوم سارا او چرتراش تاسو ته فهم دي قیدیان توفادوهم تاسو فدیه ورکوي او هو محرم علیکم اخراجهم حرام کړی شوی دی په تاسو باندې او باسل دي جلاوطن کول دي د کلونه افتؤمنون تاسو ایمان راوړی ببعض الكتاب بعض کتاب باندې وتکفرون ببعض نه کفر کوي په بعضو باندې بعضی سره کتاب معنی بعضی نه معنی چې دین کې کوم حکمونه غستار طبیعت موافق وي هغه معنی او کوم مخالف وي هغه نه معنی دار بنی اسرائیل د يهودو صفاتو وما جزاء من يفعل ذلك منكم سره بدلدا نه د بدلدا هغه چا چې را کار وکړ تاسو نه الا خزي مگر رسوایی د حیات دنیا په ژوند کې رسوایی د ذلت دی چې څوک د الله دین نیم منی او نیم پریدین الله رب عزت بچاره چې کوم د دنیا کې هغه به کامیابی به ونه مومي نیمه سر کتاب هغه منی او نیمه پریدي موز منی یو 10 منی روزه منی زکات منی حج جهاد نه منی د الله د قانون هغه نفاذ نه منی نو په ټوله دنیا کې بیا دغه رسوا ګرځي بیا وي په ما چې کم دینو انګريز حکمران دی بیا وي په ما چې کم دینو هغه جمهوریت کې رخريله په ما حکمران دي چې ته بعضی کتاب منی بعضی نه منی بعضی دین را لې نیم پرېری د الله په نیم دین هواده نشته چې مسلمان بوچتي الله چې انتم الاولون ان کنتم مؤمنین تاسو بوچته او چې تاسو کامل ایمان راوړو ټول کتاب هم نو پس ته الله تاسو له حاکمیت درکړي و نیم کتاب د الله د حاکمیت وعده نشته دی الله وی کنیم هم نه نیم نه مانو يهودو ته وګورئ هغه څنګه الله رسوا کړو دا اوس پر رسوای ذلیل به په دنیا کې و یوم القیامت او ورځ قیامت یردون او بس وکړي شي دی الى شد العذاب سخ عذاب تا والله نه الله بغافل نه خبره اما دا سنت عملون چې تاسو کوي تاسو کوم عملونه کوي الله دا غنه نه خبر نه دی اولئک الذين اشتروا الحیات الدنیا دغه کسان دي چې خوای کو ژوند د دنیا بل آخرت په مقابله د آخرت کې آخرت ژوند پرې خو د دنیا له ترجیح ورکړه دنیا مفاد لپاره چې کوم د دین پرې خو ولا يخفف نسبك من كل شانكم العذاب واستند عنهم العذاب دين عذاب ولا هم ينظرون بدين دادو کړی ولقد اتينا موسى الكتاب سلورم خطاب د دې ځنه ذکر کړي دې کې انکارهم من الانبیاء السابقين چې کوم مخکینی انبیاء د دې په خپل انبیاء په نسب کې راغلي چې کوم د اسحاق علی السلام اولادو ناغینه دې انکار کو ادارنګ انکار د دې پیغمبرانو د نبی صلی الله علیه وسلم نو دې د خپل نسب هغه مولیانم نو پیغمبرانو نه مدل او چې کله د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې نبی علیه السلام راغی نو دنه انکار شروع کو لقد اتینا بتاکی سره ورکړو موسی کتاب موسی علیه السلام ته کتاب وقفینا اور پسې کړو من بعده رسولنا بالرسل نور انبیاء چې کوم دین ور پسې راغلیو موسی علیه السلام د بنی اسرائیل د اولنی دور دارنګ چې کوم د ترقې دورونو دغه اولنی پیغمبر موسی علیه السلام او د زوال دور اخیرانه پیغمبر عیسی علیه السلام الله رب العزت اولنی او اخیری پیغمبر ذکر کړو او منځنو ته اشاره وکړه وقفینا من بعده بالرسل سره ورکړو موسی علیه السلام ته کتاب اور پسې کړو موږ د پسې نور انبیا وایات اینا ورکړو موږ عیسی ابن مریم عیسی د مریم علیه السلام ته البینات واضح دلائل وایدناه مضبوط کړو موږ عیسی علیه السلام به روح القدس په جبرائیل امین باندې ذکر عیسی علیه السلام پلار نو او د پلار په ځای الله رب العزت د دې سره جبرائیل امین مقرر کړو چې په دمه د غمټه مضبوطه او دین بیان وکاو دارنګي د جبرائیل امین د عیسی علیه السلام سره د پیدایش د وخت نه تعلقات افا کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم آیا نو هر کله چې راشي تاسو پیغمبر بما په احکامات لا تهوا انفسکم چې تاسو زړونه نه خوخی تاسو ر طبیعت خلاف حکم پکې راشي استکبارتم نو تاسو ځان غټ کړئ ففریقان کذبتم یو ډله تاسو دغه تکذیب کوئ وفریقان یو ډله تقتلون تاسو قتلوي یو ډله تاسو نه غره دي انبیاء تکذیب کوي دا چې کوم د دروغ جن دي دروغ وي او یو ډله چې کوم نه قتلي قالوا قلوبنا غلف نو وای دا بنی اسرائیل چې دیتا پیغمبر راشي د حق بیان ورته راشي وای دې زونه زمونږ ډاکټري علم نه دا ورته دین بیان وکړي دی به یره نن سبا نت دور دې چې کوم د دینداري مسلې نه خبرې زما زړه چې کوم د علم نه ډاکټر مسلو نه من خبر یو قالوا وای دې قلوبنا غلف زونه زمونږ ډاک دی علم نه د علم لوخي
لعنهم الله هرگز داسې نه بلکې لعنت کړی دی الله دوی لره به کفر مسبب د کفر د دي فقلیلا ډېر کم دي ما یؤمنون چې ایمان راوړي الله په لعنت کړی دي ولما جاءهم کتاب من عند الله نو هر کله چې راشي د کتاب د طرف د الله نه الله د طرف نه حکم ورته بیان شي چې دا د الله حکم دی مصدقون تصدیق کوونکي لما را سماهم چې دوی سره دي قانون دی وای من قبل نو قانون لما معهم د وجه دا نه چې دوی سره دې سره کوم کتاب دی نو دای تصدیق کوي دا قرآن چې تورات تصدیق کوي وکانو دی من قبل مخکره دینا نبی علیہ السلام لا نور راغلی یستفتحون دی طلب د فتح کو علی الذین کفروا پاکستان چې کفر کړل دی به ان شاء الله اخیره پیغمبر برازي او موږ برغه په مرګستیا کې جنگ کو جهاد بکو دا کافران په ټول وجنو نو دا طلب د فتح به کو دعاګانې به کول چې الله اخیره پیغمبر راولې چې موږ دا په مرګستیا کې جنگ جهاد وکړو یا دویم ودی مخکې دینه چې خبرداري به غستر مکه مشرکانو نه تاسو به کول اخیره پیغمبر راغله کنه دی راغله یستفتحون ځان به خبرو عن علی الذین کفروا مدعا کسان چې کفر کړل د مکه مشرکانو به تاسو کو ولما جاءهم هر کله چې راغلی ته پیغمبر ما پاغه نه هانو هغه نه خوبانی اره پوچ دی پیجند کفرو به نه دی په کفر کو چې دی پاغه نه هو ورته چې کوم په تورات کې ذکر وي او دی خو پیجن چې راغه پیغمبر د زده او عینات د وجه انکار وکړو ځکه دی وی ټول انبیا د اسحاق علی السلام په نسل کې راغلي دي نو دا نبوت دا فضیلت الله د اسماعیل علی السلام نسل لوري ورکو نو دی دا زده او عینات د وجه په فلانت الله لعنت الله دی په کافرانو باندې به سمشترو به انفسهم تتمر دواړو خطابونو دواړو خطابات په دې ځای راغونډي به سما ډیر بد دی او اشترو به چې دی پای باندې انفسهم خپل ځانونه خرڅ کړو ایا کورو دا چې دی کفر کو بما پاس باندې انزل الله چې الله علی کلی بغیان د زده او د عینات د وجه د زده او د عینات د وجه دی کفر کو پاس باندې چې الله علی کلی ایو نزل الله ازد سوجه د دی وجه نه چې راولې الله من فضل خپل فضل ورک خپل فضل علی من یشاء چاته چې خو شر خپل بندګان نو د نبوت د فضیلت الله د اسماعیل علی السلام اولاد لغور کو محمد صلی الله علیه وسلم پکې راغی وباءوا بغضب علی غضب نراګیر شو دی په یو غضب کې پاس د بل عذاب نه یو غضب په مخ کې داو چې دی خپل انبیا نه منل او دویم غضب پر پاسه بل دار هغه چې د پیغمبر نه انکار وکړو نو خو گمراه شو وللکافرین عذاب مهین د پاره د کافرانو عذاب د سپکونکې وإذا قيل لهم آمنوا بما انزل الله شپږم خطاب پدې کې خلاصه ما سبقه چې دوی لره توحید دعوت ورکړې شو چې آمنوا بما انزل الله دوی رزد او داینات د وجدا پرې خو کله چې ویل شو ته آمنوا ایمان راوړی بما پاس انزل الله چې الله را لېږلی قالوا دی وینو منهم ایمان راوړو بما پاس باندې منزل علینا چې نازل کړو شوی دی په منګه وای فرون او دی کفر کوي بما پاس باندې ورا او چا خور دین دی دی وی منګه چې کوم د خپل دین منو تورات منو د دین علاوه بل دین نه منو الله رب العزت په تور پیغور هغه سو خبر ذکر کوي هو الحق مصدقا لما معهم اگر کدا قران حق دی مصدقا تصدیق کوونکی لما را سماهم چې دوی سره دی بل وحی تاسو له وحی تصدیق کوي بیا به نه منئ قولوا پیغمبر فلما تقتلون انبیاء دویم پیغور او پیغمبر وای دوی ته فلما تقتلون انبیاء الله نو ولي وجل انبیاء الله که خپل وحی منئ خپل انبیاء سب منئ پاغي که بیا ولې بازي چې کوم نه قتل ول باغ وحی کې خدا نو چې تاسو د انبیاء قتل کړئ من قبل مخکره دین کوم مؤمنین کې چریا تاسو مؤمنان ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل بل پیغورو دا خپل ایمان د تاسو چې موسی علی السلام د تورات بیان کو نو چې غلار کو تور ته تاسو رستو سخیده چې کوم د بسیده پرې وته تاسو به وحی کې دا خبره وا ولقد جاءكم بتاکي سر راغلی تاسو ته موسی علی السلام بالبينات په واضح دلایل ثم اتخذتم العجل بیاونی وسوسه سکه په خدای توب سخینه او خدای جوړ کاوه ته بسیده پرې وته من بعد رستو رسول د موسی علی السلام نه انتم ظالمون وای تاسو ظلم کوئ کې د الله په حق کې شرک وکاو الله په حق کې ظلم او شرک دی وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور بل پیغورو تاسو چې کوم د خپل وحی منله او دومره پاخه مؤمنان وي په خپل دین باندې الله تعالی باندې کوه تور بیا ولی الټا کاو وإذا أخذنا کله جواز تم ميثاقهم بهوا دستا سنا رفعنا فوقكم الطور او چت کوم تاسو باندې کوه تور غر در باندې الله الټا کوي منای کنه منای وزما تیناکم ومضبوط اثرونی ویا چې موږ درکړی تاسو ته بقوتن اکلکو خضوع عمل کوي ما په اسمانه اتیناکم موږ درکړی تاسو بقوتن په مضبوطی او په همت سره واسمعوا او منای دا خبره قالو دی په هغه وخت کې سمعنا موږ او منل او عصینا موږ نافرمانی کو په خله وی موږ او منل او حالن چې کم دین هغه واسینا دا د حال ذکر دی چې هغه حالن او په عمل سره دا غي انکار کو په خله وی موږ منو عمل دای خلاف
دارنګه سمعنا موږ منو په وخت د عذاب کې دا خبره کوله او جګړه ورته نجات ملاو شنو او عصینا موږ نافرمانی کوو موږ نه او شربوا اسکل شیوا فی قلوبهم العجل بصرون بصرون د دې کې هغه مینا اسخې د خدای توبه به کفر په سبب د کفر د دې اشراف داس اسکل چې زړه په موړ شي او عجل كل قوم معبودهم حافظ ابن قیم رحمت الله علیه یا هر قوم څخه چې کوم دی هغه دغه معبود د عبادت کوي لکه دې قوم څخه چې کوم دی هغه نظام د جمهوریت دی دې چې کوم دی هغه عبادت کوي د حاکمیت په مسله کې دې د الله دین پرې خو درې د الله نظام پرې خو درې او دارنګه د مغرب جوړ کړی شوی آئین او د هغې نظام راغستر او پای پسې روان دي نو جمهوریت دا د دې سیاسیانو هغه خیر کم چې د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو دپاره سامري جوړ کړی دا هغه خیر د دې قوم چې دوی ورته کته کېږي دارنګه ډالر او پیسه چې پای باندې خپل ایمان خرڅوي نو دا د دې قوم خیر دی وشربوا اسکول شوا فی قلوبهم فزنون د دې کې علی اجلا مینا د سخی د خدای توب به کفر په سبب د کفر د دوی ولوی پیغمبر به سما ډېر بد دی هغه یا امرکم چې حکم کوي تاسو ته به پای باندې ایمان او ایمانونه تاسو ان کوم ته مؤمنین کې چریه تاسو ایمانونه مؤمنان تاسو مؤمنان یا تاسو دا ایمانی نو دا خو ډېر بد ایمان دی تاسو ته په دې شی زور باندې حکم کوي دا غي ته پیغور شو ولوی پیغمبرین کانت لکم الدار الاخرته اوس اعلان د مباهله داور توحید ذکر شو چې الله ومنه د الله عبادت وکړي پای باندې دلایلم ذکر شو دارنګه چې کوم د نعمتونو ذکر شو اوسم کنه معنی راشه چې مباهله وکړو مباهله ست ویل کی مباهله ویل کی پس د دلایلو او پس د دعوت ذکر کولو نه هغه چې کوم دینو دعوت ورکول دی ته چې راشي داسې او خیره واړو په شریک باندې یا الله څوک په باطل دي یا الله چې هغه له مرګ ورکړي هغه لپاره د عذاب او دارنګ د مرګ سوال وکړو اعلان د مباهله په خپل انداز سره نو مباهله چې کیږي نو د دې لپاره شرایط دړمبه دار چې مخاطب کافر ته بيدینه ته دغه چې کوم شبهات په دین او اعتراضات نو اول به ولاغه لري کی دویم چې دغه عقيدي مسله وي عامه مسله بني درې منا چې دې کې به سزا د پاره وخت مقرر نه چې الله ما خام په عذاب راولي یا سار په عذاب راولي یا په پلان کې رس په راولي بس مطلقي هغه خیره بکولی چې الله عذاب پر راولي بلا د سزا تعین بم نه چې الله د اور باران په کې یا په لکانو بارانو کې دا شرطونه د مباهله لپاره دي ابتحال عاجزي کول الله ته عاجزي وکړو لکه نبی له سلام يهودو ته وی راځي چې مباهله وکړو نبی له سلام ورته بیان وکړو د لایل ورس ذکر شو دارنګ هر قسمه مناظره وشو بیا مغینه منل نو اخره کې نبی له سلام راځي چې مباهله وکړو يهود مباهله ته تیار شي او په اخر وخت کې د خپل علماو د وجه ناغي و تختیدل خپل علماو ورته وی چې ګرا پیغمبر حق او تاسو دا مباهله وکړه تاسو نصر به تبا برباد شي تاسو کې به څوک ژوندې پاتې نشي او نبی له سلام بیا رسوي کدي دا مباهله کړې وي په نصر کې به کم نه بچیم نو پاتې شوی نو مباهله رستور بیان د دلایل نه د مسلې نه ولو پیغمبرن کانت لكم الدار الاخرته د وستاسو د پاره کور د آخرت او د آخرت ژوند تاسو د پاره دي جنت باغونه تاسو د پاره او تاسو چې کوم دې په نیغه لار روان یې گمراه نه راشي کانت لک چرتوی لکم تاسو د پاره دار الاخرت کور د آخرت او عند الله د الله څخه خالصتا یواز تاسو د پاره من دون الناس علاوه نور خلقنا نور خلق جنتیان نه غني صرف خپل ځان د جنت ټیکدار غني راشي فتمنوا الموت او غواړی مرګ کو تم صادقین چرته تاسو رښتونی راځي چې مرګ غواړو کنه ولا يتمنوا هرگز دین غواړي دي مرګ لرا بدن چارهم بما قدمت ايديهم په سبب دا چې دي مخکې کوم عملونه کړی دي دي چې کوم تیارې د آخرت د پاره کړی نو غدي ته معلوم دي چې منګه څومره وبو کیو د دې وجې دي چرم مرګ نه غواړي والله عليم بالظالمين الله په دې ظلم کوونکو الله د ظالمانو نه خبر دی ولا تجدن ما احرص الناس على حيات دي مباهله ولي نه کوي ځکه ولا تجدن ما ومن دوی لر زیات هرس کون کې حلقونه علی حیات د ژوند د دنیا په ژوند باندې د دنیا په ژوند باندې زیات هرس کون کې هرسناک دي ومن الذين اشركوا بعض هغه سامنے چې مشرکان دي هم د دنیا په ژوند هرس کون کې دي یا دا درستو سره لګي چې دا يهود او دا مشرکانو یود یهدهم یوتن دوینا لو يعمر کاش عمر ورکړي شي د الف سنه زر کاله کاش چې د زر کاله عمر ورکړي شي چې د باندې مرګ د سره اډو راځي نه ځکه د دنیا په ژوند هرسناک دی آخرت نه دی یریږي لکه مشرکان و چې اول ته دعا کوله
وی به عش الف نیروزه الله دې د زر کاله عمر درکړي زر نیروزه هغه چې کوم دی ته زر نیروزه ژوندی اوسئ نیروز دا د هغې د تهوار یوه ورځ وه لکه څنګه چې زمونږ اخترونه دي لکه مونږ چې یو بل ته داسې دعا وکړو چې الله دې رباندې زر اخترونه راولي زر اخترونو پورې د الله ژوندی وساته داسې دعا به یې کوله یو بل ته لکه نن سبا د ترکیې په مؤمنانو کې دا بدعات شته چې دغه تهوار مناوي دا د یهودو تهوار نیروز وما هو بمزحزحه نه دی دا عمر بچ کوونکی د لره من العذاب د الله د عذاب نه یعمر که چېرته ورکړی شو ورته دا عمرو را زر کاله ورته عمر هم ورکړی شو بیا هم دی د الله د عذاب نه نشي بچ کېدی یو نه یو ورځ به دا عمر ختمیږي والله بصیر الله لیدونکی دی بما کانوا بما یعملون په هغه چې دوی عمل کوي